ځینې به پکې راولګي کله کوم چې د ښځو د سړو منځ کې فرق دی دا جدا جدا بیان شوي دي ښځو ته په کوم ځای کې جدا پیغمبر راغلی دی دا خلک دې موږ ته وښیي چې په کوم ځای کې ښځو له جدا پیغمبر راغلی چې هلکه ښځه دې په ښي طرف باندې کیني په اتحیه کې سړی دې په چپ طرف باندې کیني یا سړی په چپ وښي ښځه په ښي یا سړی دې په سینه باندې لاس تړي سړی دې د نوم نه لاندې لاس تړي ښځه دې په سینه باندې تړي دا په کوم ځای کې راغلي د ټولو مسلمانانو د وړو د زړو د ماشومانو د هلکانو د نارینهو د زنانو زموږ د ټول یو پیغمبر دی جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام دغه یوه خبره کړې چې صلو کما رأیتمونی اصلي داسې مونځ کوئ چې څرنګه زه کومه په دې کې دا نشته چې د ښځو مونځ جدا دی د سړیو مونځ جدا دی د هلکانو مونځ جدا دی د جینکو مونځ جدا دی ځینو پکې د ځانه جنازې هم جوړې کړي چې د هلک دپاره په جنازه کې دا وې او د جنۍ دپاره به دا وې د ماشومې دپاره به دا وې دا په کوم ځای کې د الله رسول علیه الصلاة والسلام ویلي پرتم و صدرم و زخورن و جالاهولن دا شیزونه پکې جوړ کړي لکه دا په کوم ځای کې د الله رسول علیه الصلاة والسلام ویلي چې د خلکو د امت ته د خلکو ورښودلي او دا یې په یاد کړي دي دغه بهترینو دعاګانې ولې نه وای چې کوم د الله رسول علیه الصلاة والسلام د امت ته ښودلي نو په کار د دینه موږ د الله او د رسول علیه الصلاة والسلام په هغې طریقې سره بفهم السلف الصالحین چې څرنګه موږ ته بیان شوی دی په هغې طریقې سره موږ زده کړو موږ د الله رسول علیه الصلاة والسلام ته وګورو چې هغې موږ ته څه ویلي دي دا دین چې د کوم ځای نه راخور شوی دی مصدر ته موږ وګورو کعبه په هغې کې کوم قسم اعمال کېږي په کومې طریقې سره کېږي څرنګه اسلام هلته خپرېږي په کار د په همغې طریقې سره وګورو اخرنی حدیث ویمه او د هغې نه بعد به د خپله خبر راټولوم ډېر کاره ته به ته مسلمان ته ووایې هلکه دا کار مه کوه دې خبرې ته راشه نه وایي زموږ پلار نیکه داسې کار کړی او زه یې پرې کوم کله چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام د خلکو ته دعوت ورکاو خپلو ترونو ته هغې وویل موږ د خپل پلار په دین باندې خپل مرګ غوره کوو په هغې باندې مرو هغه غوره کوو رسول الله ویل لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ډېر پښتانه دا خبره کوي دې خبرې ته متوجه شئ وایي زما دې د خپل پلار په سر باندې قسمي زما دې د خپل مور په سر باندې قسمي زما دې د خپل زوی په سر باندې قسمي او زما دې ستا په سر باندې قسمي دا د شریعت د لحاظه څنګه دی دا لویه ګناه ده لویه د خطرې خبره ده د الله سبحانه وتعالی سره شرک کول دي قسم چې خوړلی کېږي صرف په الله سبحانه وتعالی باندې به خوړلی کېږي د دې نه ما سوا په رسول الله باندې قسم نشته دی په آدم علیه الصلاة والسلام باندې قسم نشته دی په نوح علیه الصلاة والسلام باندې قسم نشته په ابراهیم موسی عیسی په دې یو باندې قسم نشته قسم به صرف په الله سبحانه وتعالی باندې خوړلی کېږي نو د وجه نه مسلمانانو په داسې دین باندې روان شئ چې کوم موږ ته الله او د هغې رسول ښودلی نه د یو عالم چې د پخوا نه په اړو باندې را روان دی او هغه موږ ته دین بیانوي نه دا خبره چې د سرې بزې قصه موږ ته د لسو کالو نه کېږي او زموږ د خلک یادوي او بیا خپلو بچو ته ورښیي دغې ته دین نه ویلی کېږي دین دا دی د الله رسول وپېژنئ د الله د رسول صحابه وپېژنئ د هغې ملګري وپېژنئ تابعین وپېژنئ چې د الله د رسول څوک دی بار بار زه دا خبره کوم د اخري خبره کوم خبره راغونډوم هغه ده والله په دې مجلس کې زه دا یو ماشوم پاڅوم تپوس ترې کومه چې هلکه د پښتو د ډمانو څومره نومونه درځي اوس وخت کې چې خاص کر دغه کوم ټیک ټاک راوتی په دې ایپس کې چې زه تپوس کوم چې په دې کې پلانکې پېژنې پلانکې نه پېژنې دا لکه درته وایي چې دا ردیځي دی دا پلانکې ردیځي دی که ده نه غلطېده دغه بل ورته فتحه ورکوي چې دا ډم د دیځي دی او په دیځي کې اوسېږي دیځي نه زه بل ماشوم را پاڅوم هغې ته وایم چې ته ابوبکر ذکر کړه د ابوبکر سیرت ماته لږ بیان کړه زموږ په اسلام کې زموږ د پلارانو حیثیت لري دغه خلک د هغې سیرت ماته لږ بیان کړه چې د الله د رسول سره کوم قسمه رشته راتله والله نه دي خبر دغه ځای د مجلس نه یو هلک پاڅه هغه ته ووایه چې هلکه د پلانکي ملک کرکټي ته پېژنې وایي هغه په دې ملک کې اوسېږي بچیان یې هلته دي یوه ښځه یې دلته ده بله یې دلته ده هر څه تاریخ درته کلیر وایي خو که تپوس درته وکړي چې عثمان د الله د رسول په رشته کې څه راځي عثمان له جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام څو نومونه په لیکا باندې ورکړي دي عثمان څوک دی کوم بهادر شخصیت دی د هغې پته ورته نشته یو سړی دی د ارسطو د پیثاغورس په دې کتابونو کې چې موږ وایو په سکولونو کې دی په تاریخونو باندې خبر دی د ساینس او ټکنالوژي چې کوم د یهود نصواره دي په تاریخ خبر دی خو که تپوس دې ته وکړو چې اول توره په اسلام کې چا جوړه کړې ده اول زغره په اسلام کې چا جوړه کړې ده جنګي سامانونو دپاره عمر څوک دی ما ته دا پته نشته مسلمانانو اسلام وپېژنئ خپل دین وپېژنئ چې موږ ته په کومه طریقه باندې را رسېدلی الله دې وکړي چې دا څومره خبرې موږ وکړلې په دې باندې عمل کول توفیق راکړي